اے ربا اخی ماتا سرنگی جنی کئی ورلا قال نوی اللہ اولم تؤمن آیت غنی یقین کئی ولی ابراہیم علیہ السلام غنی شک کو چې موږ د الله قدرت کې شک نه کوو ابراهیم علیه السلام به څنګه شک کوو شک یې نه کوو نو الله دې نه په خپله سوال کوي اولم تؤمن آیت یقین نه کوي قال نوی موسی علیه السلام بلا ولینا یقین مشته دی خو زه په سترګو لیدل غواړم علم مشاهده کول غواړم چې زما علم نور هم زیات شي قال بلا ولكن ليطمئن قلبي لیکن چکلک شي زړه زما اولم تؤمن ته یقین نه کوي شک قال بلا نه شک نه یقین ساتم ولكن ليطمئن قلبي لیکن تپوس زکه کوم چې زړه مې کلک شي مضبوط شي او علم کې مې زیادت راشي علم مشاهده سره سړي علم زیاتېږي ولكن ليطمئن قلبي لیکن چې کلک شي مضبوط شي سکون حاصل شي زما زړه ته قال نو الله ورته فرمایل فخذ أربعة من الطير ونوا سلور مارغان دا سلور ورته ځکه وویل چې د یو شي پیدایش کې عناصر اربعه ورته وي اور اوبه خاوره او سیلی د سلور شیزونو نه الله شی پیدا کوي نو ځکه د سلور ذکر وکړو فخذ أربعة من الطير ونوا سلور د مارغانونا مفسرین لکی یو طاووس یو چرګ بانګي او دریم کونترا او سلورم قارغه دا سلور مارغانی راوړي طاووس کې مقصد دا دی نقطی بازو لکلی چې طاووس او مور شترمور دے تکبر هم لري او زینت خایس هم ډیر زیات دی نو انسان ته وایي چې انسان په خپل زینت او خایس تکبر او غرور مکوه کونتره چې دا هر وخت سترګې پټي غفلت کی په پیشو راشي نو سترګې پټي کی چې زه مانی ویني نو انسان ځان د غفلت نه بیدار ساته غفلت ساده د ځان نه لري کا او ځان بیدار کا کلک او قوي مسلمان الله تغور دی د کمزوري او د ضعیف مسلمان مقابله او قاربه چې کوم دی ډېر شاطر دی حرسناک دی درنګ کې د سړی نشه سترګې رب کې وړي نو انسان ته وایي چې د قاره باندې حرص مکوه حلال حرام ګوره جائز ناجائز ګوره فرق کوه قال نوی الله فخذ أربعة من الطير ونوا سلور مارغان فصرهن إليك يوزيك دزان سرا فصرهن إليك أبختيك دزان سرا زان سره ابخته کا عادت کا یا بل معنا فصرهن إليك اے قطعهن زری زری کا پری پری کا دا سلور مارغان اونسا زان سره ابخته کا عادت کا او بیاي خس خس کا ذره ذره کا قیمه کا داسی قیمه کا چې د سلور واړو وخت یو بلکی مکس شي ملاو شي مکس اپ چې بیا جدا کیږي نه او سرونه خپل لاسونه کې ونیو
فخذ أربعة من الطير ونما سلور دمارغاننا فصرهن إليك امختیکا زان سرا بریکا زان سخا ثم اجعل بیائی کیدا علا کل جبل بہر برو منہن ددینا جزءا ٹکڑا ٹکڑا خس خسکا نو بیا سپدی یو غر کیدا سپدی بل غر کیدا سپدی بل کیدا سپدی بل کیدا بیل بیلی غفی قیمہ قیمہ جدا جدا کیدا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا بیائی ہو گرزاوا کیدا بہر غر باندی ددینا جزءا حصی حصی ٹکڑے ٹکڑے ثم ادعوهن بیا ورتا آوازو کا لکه سړی چې ځان سره یو خارو یو کونتره یو میټو یو شی مخته کی بیا ورته आवाज کی نو دی راځي نو چې خس خس کړي قیمه قیمه کانو بیل بیل کیدا نو بیا ورته आवाज کا دا سلور وړه با پورته شي او د قارغه وه به قارغه سره یوځي شي او د کونتره هغه به کونتره سره یوځي شي او د چرګ هغه به چرګ سره یوځي شي او د تاوس هغه به تاوس سره یوځي شي او سرونه استعلاس کې دانی ولې دي نو دې سره به یوځي شي اوان ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن بیا ورتا آوازوکا یأتینک راتلبو کی تاسخا سعیا بمنڈا تو چی ورتا آوازو کنو بمنڈا براتلش وعلم بوحشا وعلم علم اساتا ان اللہ یقینا اللہ عزیز ضرور دے غالب دے حکیم حکمت والدے تا دا حکمت تبوس کرے انو جواب واقعا دارنگی با اللہ قیامت کی یو یو سڑے راپور دکی قبر کی خاوری شوے دے کور کی سوزے درے دے قیامت کی با اللہ یو یو جوز یو یو ٹکڑا راپور دکی بعضی خلق دماغا کی تس نشی نو یا خو فرانزک ریپورٹ راشی ڈی این اے ٹیسٹ ولوشی نو غوخه غوغی سره یوځای شي او هر څه یوځای شي نو پته ولګي چې دا افغاني سړی بدن دی دارنګي به الله قیامت کې دا ټول راپورته کوي اوس اصل مسله څلورم مقصد د انفاق مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله خرج کو هر څوک کوي هر سړی مال لګي خو زه او پیژنه یو مال لګولو فائدې دي دنیا کې هم آخرت کې هم د یو مال لګولو نقصان دی دنیا کې هم آخرت کې هم مال او لګوا او زه او پیژنه مثل الذين ينفقون مثال صفت د هغه چا چې خرج کوي اموالهم مال خپل فی سبیل الله په دین د الله کې فی سبیل الله مجاهد لور کا طالب لور کا جماعت کی ورکا مدرسہ کی ورکا خیراتوں کا تبلیغی لورکا زیو پی جنا فی سبیل اللہ مثل الذین صفت دہا غچا ينفقونا چی خرج گئی اموالهم مالون اخبل فی سبیل اللہ بدین اللہ کمثل حبت پشان ندانے دے انبتت چرا زرغن شیراؤ کی 7 سنابل وگی فی کل سنبلت بہر وگی کی 100 حبت سلدانی وی یو زمیدار دانی اکری یو دانا اکری نو آغین یو وگی راوزی یو وگی کی سلدانی نو وگی کی 100 دانی شو یو آنا یو روپای یو پیسہ دی اولا بولا دا یو روپای یو آنا با اللہ 100 ستا اکاؤنٹ کی جمع کی روپئی لگئی یوا اللہ ازان سر حسابی 100 مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ صفت دہا غچا چی خرج کئی مال خپل پدین دا اللہ کمثل حبت انبتت 7 سنابل فی کل سنبلت 100 حبا پشان دانی دے چرا زرغنی وہ وگی ہر وگی کی 100 دانی سلدانی
نو وہ کی وسو دانی والله یضاعف الله نور هم زیاتی چالا وسو ثواب ورکی دیوی روپے چالا وزرا چالا ولاکا چالا وہ کروڑا چالا وہ اربا چالا وہ خربا والله یضاعف الله زیاتی ثواب لمن یشاء چالا چی رضا شی والله واسع الله فراخ دے د فضل علیم پیجنی چې د چا ثواب زیاتول غواړي واسع فضل فراخ دے ډیر زیات دی او چاله څومره ثواب ورکول دي نو الله ته معلوم دی څومره چې د سړي اخلاصي او د الله رضای مقصدی نو دومره ول الله نور هم ثواب زیات چاله وسوبنا او چالا یضاعف لمن یشاء الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله اس ور سره شرطونه ذکر کړي مال لگوا خیر خیرات کوا د دې ثواب اجر به الله زیاتې خودو خبرو نزان ساته الذين ينفقون هغه کسان چې خرج کوي اموالهم مال خپل فی سبیل اللہ پا جہاد کی پا دین دا اللہ کی پا تبلیغ کی فی سبیل اللہ پا توحید کی فی سبیل اللہ پا سنت دا دین اللہ فی سبیل اللہ جہاد تبلیغ دا دین ہر شعبہ کی مال لگئی ثم لا یتبعون بیا ورپسی رات للنکی ما دا حقی انفقو چید خرج کر منن پس باطلو سرا ولا اذن او نببدو ردو ویلو سرا مال دی ورک نو بیا زباتا مو بیا بدی ردی مو آیا منن زباتل یو سڑی لدی مال ورک اغا مجبور او لاچار او تاولا مال ورکڑے نو بیا گنا کی دا مو آیا چی ما دی پلانی لدوم رشی ورکڑے دی پلانی نبی دا شی ورکڑے دے دی دویز بدل احسان او ازن چی آغا تداوی تو خو مجبور وی لاچار وی بیکار یو شی وی او ما در سره احسانو کو دومره پیسې مې درکړې دومره شی مې درکړ او بیا ورته بدی ردی هم وی دی دوی ازن الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله هغه څوک چې خرج کوي مال خپل په دین د الله بیا راتلل نه کوي په خرج کولو منن پس باطلو سره ولا اذن نه په بدو ردو نه په کنزلو سره نه په تکلیف ورکولو سره لهم اجرهم عند ربهم دی لرا اجر دې د دې ثواب دې پنځ درب دې ولا خوف عليهم نبا حدیث يروي ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي قول معروف وینا خیستا ومغفرت او وینا د بخنی خیر ور بهتر دا من صدقه ده خیراتنا یو خود پختنو خیرات ده قول معروف وینا خیستا ومغفرت او وینا د بخنی خیر ور بهتر من صدقه ده خیراتنا یتبعها ادا چ ورپسی تکلیف رسولی یتبعها اذن ورپسی بدیر دی یو سړی راغی حاجتمند دی ضرورتمند دی فقیر دی مسکین دی نو قول معروف خیسته وینا ورته وکا خوش اخلاقی سره اوس نشته بیا راشه ومغفرت الله دې تاو بخي یو سوالګر راغی نو هغه سره په خیسته اخلاقو په خو طریقه خو وینا اوس نشته بیا راشه ومغفرت خدای دې وبخا معاف کا ومغفرت پرده به وساته دانا چې شرمېږي نه مغفرت پرده به وساته داسې نه شرمېږي نه ایک نیک سڑے مولن راغلے سوال کئی قول معروف وینا خیستا ومغفرت کلمہ خیستا دبخنی معاف کا
عفو کا اللہ دی تا معاف کی اللہ دی ستا حاجت پورا کی اللہ دی پتا پردی واچی قول معروف و مغفرت خیر وردی بہتر من صدقت دہغ مال ورکولو دہغ صدقی دہغ خیرات یتبعها ادا چی ورسرا تکلیف رسولی بدی ردی واللہ غنی اللہ بے حاجت دے دستاسو خیراتونا حلیم دیر زیاد صبرناک دے سزا فورا نہ ورکی دیر ورکی نسینا غنیون بے حاجت دے استاد خیر خیرات اللہ تا حاجت ضرورت نشتا دا خستا خپل دا ثواب دا فائدی شیر حلیم دیر زیاد صبرناک دے